زمونږ د کورونه ورانه موږ د خدای تعالی غریبانه یو د خدای تعالی عاجزانه بچو مې دیاړي کړي دا سختې پختې تېرې کړي دي په هغې باندې بچاړ ګدا موږ دا کوټرې آبادي کړي بس دا به رالهي کړل موږ کب لاړ شو زمین پر جبری چڑھائی CDA کی چڑھائی سرکاری غنڈا گردی غریب کا گھر اجاڑ کر امیر کا گھر بسانا او موږ د خپل ځایونو په خپل غریبۍ په کورونو کې په دې ځایونو کې موږ د پریدي زموږ دلته مدرسه ده زموږ دلته جمعات د خپل خلک دي او دا مدرسه به زموږ ګډه وډه شي د دوی د لاسه د یو مدرسې اورانول او هغه تسنس کول دا د دوی لپاره د تباهي او د تباهي او د هلاکت سبب به وګرځي نو اخر موږ څه ګناه کړی دا زموږ ګناه موږ ته وښایي موږ چا باندې ظلم کړی د حکومت ته سوال کوم راغلي دي زموږ فصلونه تباه کړي دي زموږ ماشومان یې جوړولي دي زموږ زنانې جوړولي دي زموږ کورونه وراني څه چلې غټاون جوړیږي دلته بنگلې جوړیږي تاسو غریبانان لري شي بلډوزر چې راځي د کور زنانه نه وباسم بچي نه وباسم خو زما بل لار نشته غیر د مرګ نه انصاف کی اداروں سے اپنی عدالتوں سے قانون کی رکھوالوں سے ہمیں اپنی عدالتوں سے انصاف کی اداروں سے متعلقہ اداروں سے بسم الله الرحمن الرحیم محمد زبیر خان یا مکتون کو دا وخت منګه د ټاونشپ علاقې د ګلنو شاه جپای کې د دې ځای مکین چې کوم دی هغه په سونو خلک دی هغه د دې لکه د کور نه به کور کېږي هغه د حکومت وخت نه د مطالبه کړي چې زمونږ د کورونه چې د ډېر وخت نه لګي منګه بعد او د ټاونشپ چې کوم محکمه د SDDA چې هغه په دې باندې باقاعده دلته بولډریوال کړي دا خلک چې د سره په احتجاج دلته کراو تاسو ګوره زنانه ماشومان او نارینه چې دی هغه په دې خبره باندې مجبور دي هغه چې د احتجاج ریکارډ کړي دا وینا د چې د حکومت وخت چې کوم دا فیصله کړي نو په دې فیصله باندې زمونږ تحفظات دي زمونږ تحفظات چې باقاعده تور باندې ختمول غواړي او د مشکلات چې کوم دی په دې کې کیمرا وستل غواړي زنانه سره ولاړ دي هغه په دې احتجاج کولو مجبور دي داغونه بخاغه سره خبره تر کو چې هغه مطالبه صدا غوښتنه سره د حکومت وخت نه الله کوم د دې زمانه د دې ملک پیدا لوي چې د دې ملک پیدا جو چې تقریبا موږ نه ملامت په دې ملک پیدا د ملک خدای آباد کړ موږ د خلکو آباد کړ اوس په ټامن راغی اوس په چلن دغه راغی دیوالونه ته تاسو ټامن شي جوړ شي په خا خو موږ دا سوال کوو چې موږ د دې ځان لا غریب خلک نه پاسي موږ د دې غرمه موږ د غریبۍ کوټه کې موږ ځان لا آباد کړي په فارې مزره په دیاړې باندې چې موږ د دې ځړه جاله پرې موږ د خدای او د حکومت دا سوال کوي موږ به ځړه ځای باندې پرې موږ نه پاسي او نور زمونږ سره خدای په چارو لاس لري چې دې موږ پاسې په خا دا شال ټامنو شال موږ ټامن نه خو شال موږ خاړې پکې ورته دي زمونږ د پلان لیکه قصب د موږ د وطن د موږ د دې ځنه پاسې موږ په کوم قانون پاسې موږ سب دغه زمونږ زول زیاته شو دا دیوالونو چې راغلي زمونږ د کور نه ورانه نور سبا جنت د زمونږ د کور نه ورانه موږ د خدای تعالی غریبانه یو د خدای تعالی عاجزانه بچو مې دیاړي کړي دا سختې پختې تېرې کړي دي په هغې باندې بچاړ ګدا موږ دا کوټرې آبادي کړي بس دا به رالهي کړل موږ کب لاړ شو لکه چې د سونه کورونه آباد دي او ماشومان دي زنانه دي بیا چې د زویپان پکې منګي نو تاسو په احتجاج کولو مجبور شوی مونږ دې خبرې مجبوره کړي یو بجانه چې دلته زمونږ دا محله چې دا پدې کې د 30-40 کورونه زیات خلک دي او پدې کې پردي زموږ سره څوک نشته ټول یو خاندان خلک یو نو حکومت ته دا ډیر یو ښه کار ښکاري چې یو پوره خاندان د یو ځای نه اوچتول او هغه جدا جدا کول دا ډیر غټ ظلم کار دی هغه ته به ځان ښه ښکاري خو مونږ دا انصاف تاسو نه غواړو چې زموږ سره د دې ظلم نه قلار شي ځکه چې زموږ دا محله چې دا یو طرف ته ده د دې په دې ټاون کې د دې د وجې نه د دې ته تکلیف زموږ په دې اوسېدو باندې دلته نه پاتې کېږي نه ملاوي نو پکار دا چې د خپل د دیوال زموږ د محلې نه بهر کی او موږ د خپل ځایونو په خپل غریبۍ په کورونو کې په دې ځایونو کې موږ د پریدي زموږ دلته مدرسه ده زموږ دلته جمعات د خپل خلک دي او دا مدرسه به زموږ ګډه وډه شي د دوی د لاسه د یو مدرسې اورانول او هغه تسنس کول دا د دوی لپاره د تباهي او د تباهي او د هلاکت سبب به وګرځي ځکه چې د پردي ماشومان موږ دلته کېنول دي هغه ته سبقونه وایو نو دا هغه موږ چې دلته نه پاسونو هغه هم زموږ سره پاسي او بیا به تسنس کېږي د مدرسې آبادول په نور ځایونو کې دا خو بیا داسې کې اسانه خبره نه ده او ډېر په سختو سره دا مدرسه آباده شوې ده دلته نو پکار دا چې د دې مدرسې لحاظ د دوی د دې غریبانو د دې وړو ماشومانو د یتیمانو په دې دي کې مونږ د دوی نه د اپیل کوو دوی ته دا مطالبه د دوی نه کوو چې زمونږ نه د دې ظلم نه قرار شي او مونږ د دوی نه انصاف غواړو د خپل عدالتونو د مشرانو نه د انصاف غواړو چې مونږ د خپل ځای باندې قائم دائم پاتې کی تاسو نه چې زمونږ جوړېدو نو یو کوټګۍ په ټاونشپ کې نه ویا کوټګۍ څه ته وایي هغه نه وه دا وروسته موږ په سختو مختو باندې دا کوټګۍ د خاورې زما به چوړي به خټې کولې ماشومانانو طالبانو به دا دیوالونه وهل نو آخر موږ څه ګناه کړې ده زموږ ګناه موږ ته وښایي موږ چا باندې ظلم کړی د حکومت ته سوال کوم حکومت ته سوال کوم چې موږ په چا ظلم کړی زیاتی کړی د آخر موږ څه ګناه کړی موږ هغه حق پرست ښایسته پاک خلک یو الله رب العالمین په موږ رحم کړی د انسان نه دی کړی
خو موږ الله رب العالمین ته سوال کوو چې یا الله رب العالمین ته زموږ د ژوند پاتې کې زموږ بچي غریبانان دي د رزق حریان دي د خپل بچو هغه رزق نشي ګټلی دغه رشقۍ دي او د چا موټر سایکل دي په دې ځي ځان له دیاړیانې مزدوریانې کوي نو الله رب العالمین ته موږ اول سوال کوو وروسته بیا خپل حکومت ته کوو چې مه کوئ دا ظلم زیاتی مه کوئ د ورځ د قیامت ورځ به او 50,000 کاله به یوه ورځ وي او نور به نازوار وي او ځمکه به د تانبې وي او دغه سختې به الله رب العالمین به د دې مشرانو باچیانو نه د دې مشرانو نه به تپوس کوي چې تاسو دا مظلومانه جزانان چېرته زغلول اخر څه چلو دیو کې کومه ګناه وه زموږ ګناه موږ ته وښیئ ده حاكم وقتنا إن شاء الله ومنو دارونا إن شاء الله ومن تاونشيب جبري چړای قدرمندو کتونکو د دغه بیوسه زنانو خبر تاسو ور د وخت سره د محلي چې کوم مشران دي هغه سره موجود دي او سره هم خبرې ترې کوي چې نن دی په احتجاج کولو مجبور شوي دي ته وایي چې تاسو نن په احتجاج کولو مجبور شوي وجه څه ده وجه دا ده چې موږ د دې ټاون د راتلو نه مخکې د ځمکې اخیستې دي زموږ مشرانو په هغې باندې تکلیفونه تېر کړي دي او د هغه زمانې نه موږ دلته آباد یو اوس د هغې زموږ د کورونو د آبادۍ نه وروسته 9 کاله وروسته بیا ټاون والا راله او هغه ټاون والا چې کوم دی اوس د هغه زمانې نه موږ ته وایي چې تاسو د خپلې پیسې والئ او تاسو ځئ د دې ځای نه موږ په هغه زمانه کې هم انکار کړی دی ځکه چې د خلکو صرف ځمکې وي نو چا ځمکې خرڅې کړي هغه لاړه خپلې پیسې واخیستې د چا په تبادل ځمکې واخیستې بل ځای کې هغوی ته ځمکې حواله شوې زموږ صرف د کورونو زوی نه و د هغې سره لږ ځای و موږ په هغه وخت کې انکار کړی چې موږ خپل کورونه نه شو بدلولی ځکه زموږ بل ځای نشته بله وجه دا ده چې زموږ دا ځای د ټاون نه په ګوټ کې دی بالکل ټاون ته نه متاثره کېږي د کم خبرې نه چې ټاون متاثره کېدو دغه بره ځای کې زموږ ځمکه وه په هغې باندې زموږ مقبره هم اوس هم 15 قبرونه دي تاسو لږ ولاړ شئ دغه ځای کې نږدې هغه مونږ دیو له ورکړه دې دپاره چې د دیو د ټاون متاثره نه شي او اوس دیو ښکته راغلي دي او دلته کې مونږ ته د هغه وخت نه زموږ راغلي دي زموږ فصلونه یې تباه کړي دي زموږ ماشومان یې جړولي دي زموږ زنانۍ جړولي دي او اوس دا بونډري دا روانه ده بیا چې کوم دی مونږ ته نوټس یې راکړي دي چې تاسو دا کورونه خالي کړئ زموږ کورونه ورانئ که چېرته کې دا سکول وی یا سرکاري ځای وی مونږ نه ورکولی مونږ مجرمانو یا هسپتال جوړې دی څه چل دی خو ټاون جوړېږي دلته بنګلې جوړېږي تاسو غریبانان لرې شئ نو موږ د دې ځای نه لرې کوي او دغه شان ټاون آبادوي مخکې عمل خو زموږ دا دی چې موږ ستاسو په وساطت باندې دا خبره کوو ځکه زموږ دا خبره د اوسه پورې مخکې نه ده تللې اوس دا خبره که زموږ مخکې ځي نو مخکې زموږ بیان دا دی چې دا زموږ کلی دی د مخکې نه آباد دی که دا کلی په دې داسې یو شی جوړېږي چې د هغې نه حکومت زموږ خرابېږي نو حکومت موږ نه خرابوو موږ خرابول د حکومت نه غواړو حکومت زموږ حکومت دی فوجي زما فوجي دی افسر زما افسر دی DCAC کمشنر دا زما حکمرانان دي زه د هغوی د حکم لاندې وخت تېروم خو داسې وخت زه د هغوی د حکم لاندې نه تېروم چې زما سره د یو زبردستي دا کېږي چې یو خان مالدار یا هر سړی چې دی هغه پاکستانی دی زه هم پاکستانی یم ما دې ثابت کړي بل ملک نو بیا د هغه خیر دی په آباد کړي خو زه د دې ملک د پاکستان یم او زما شناختي کارت د دې کلي دی او د دې محلې نه دا کومه محله کې زه تا ته ولاړ یم مخاطب یم او ستا سره خبرې کوم او دا کوم خلک چې راغلي دي بنګلو والا نه تپوس وکړه د کم ځای نه څوک به د یو ځای د بل ځای شناختي کارت دغه د سوات شناختي کارت به یې د ډېر کم خلکو به د دې ځای شناختي کارت زما د دې ګلونو شناختي کارت دی دا ځمکه داسې شړه وه په دې کې به موږ د دې ځای نه بره څاروي نه شړل موږ ځکه چې هلکه څوک به غواړه به په سینده تلل د یېرې هغه وخت موږ دلته آباد یو خود که بالکل مجبوره به ځکه چې موږ له بار بار راځي او ما له دغه راکړې چې تاسو د نوټس راکړې نو نوټس خو بله خودکشي ما سره خو بله دغه ځکه نشته دی چې حکومت مخکې نه جج رالېږي بل یو رالېږي دا څه رالېږي دې خلکو مخکې پیسې اخیستې دي دا یو بهانه یې جوړه کړې ده بهانه ده هېڅ هم نشته ټول فراډ دی دوکه ده صفا موږ خبره کوو د دې نه پس بل ایکشن زموږ دا دی جذباتي خبره نه کوم هېڅ قسمه جذبات مې نشته دی هېڅ قسمه ګرموالی مې نشته دی خو زما بله لار نشته غیر د مرګ نه زما بچی به مري بلډوزر چې راځي د کور نه زنانه نه وباسم بچی نه وباسم یو کال راغلی مو دوی راغلي وي پسې والا راغلي دغلته مورچې کنستې او دوی ټاون والا راوسي په موږ پسې هغوی ته چې موږ خپل کاغذونه وښوده نو هغوی وایي دا خو دوی وایي چې موږ نه قبضه والی نو ما دغه قبضه ده که ته اخیستی شي FCC افسر ته مې وویل په دې ځای کې ورته وویل که دا قبضه ده که ته زما نه اخیستی شي خو دا زما کاغذ دی او دې نه قبضه نو هغه لاړ واپس د دې ځای نه هغه ځای کې هغوی یوه میاشت تېره کړه تېره کړه وړو که تاسو دې کلي خلک یې بل ځای خو نه یې کړه یوه میاشت هغوی خپله په هغه پور ډېرې باندې تېره کړه هغوی ولاړه اوس د دې نه پس دوی غټ ظلم شروع کړی دی بلو پولیس خبره پولیس راځي زه خو په پولیس باندې سپېړه کارېږم اخر یو ته ستا به ته شو ته مې د ځمکې بالي کړې ستا په ځمکه کې زه ګوته ایښودی شم
او زما په هغه کې پولیس راځي ور سره ولاړ یو پکې کار شروع کیږي او سجل د زبردستی ده سراسر ظلم دی سراسر بنو زنانه وتی دي نن هم د زنانه وتی دي بار بار اخر تاسو مسلمانان او تاسو پښتانه د پښتون د سیسمه کې ته خدای خپل ایستلی ده زما مجبوری ده چې نن زما ماشوم د سکول نه ما پاتې کړل د سکول نه چې ماشوم پاتې شي د سکول استاد پسې دغه راغواړي سکول ته ورکوټ راولېږه نن زما واړه ما ټول د سکول نه پاتې کړي وجه څه زما فریاد دی زما جړه ده تاسو د انوالمنٹ خبره کوئ ډي ډي نه علاوه پدې کې یو ډي کا سوالات د شي وي ایسی پدې کې انوالو ډي سي پکې دي برارز د کیفیکه ګورنمنت پدې کې انوالو دي نو موږ غریبانو خلک موږ نو څه وسنه چې پدې موږ لاس نه شو چتولې موږ به د حکم تابع یو خو د انصاف تقاضا دغه چې هر زم سره د انصاف وکړي شي موږ نوري سم نه غواړو د دین انصاف خبره د انصاف دی وکړي شي ډیره مننه کتونکو د دې مشرانو د ځوانانو خبر تاسو ور د یقینا هغه چې د دې ځکه چې محکمه د اس ډي ډي بیا صوبایي حکومت ور سره چې د ځل انتظامی نه د مطالبه کوي چې زمونږ د ودان کورونه چې کم دي که تاسو ګورئ نو مهنګای ده په دې حالاتو کې داسې خلک بې کوره کول چې دی د حکومت وخت دا ذمہواري جوړېږي چې دغه غریبو خلکو له چې دی د سر سوری ورکړي خو چونکې هغه حکومت او هغه انتظامیه یا د دې چې کوم محکمه د اس ډي ډي هغه دا غریبانان چې د کور نه بې کوره کوي هغو ته چې دی دلته کې دړکې ورکوي چې دا کورونه خالي کړي دا تاسو قبضه مافیا هغو نن په دې خبره مجبوره شوي دي هغو چې د احتجاج کوي د هغو سره ماشومان د هغو سره زنانه د هغو سره چې دی زویپان سپین ګیري چې دی هغه راوتي دي او دا غوښتنه کوي د حکومت وخت نه د چیف جسټس پاکستان او د نورو محکمونو چې هغې ته د باقاعده انصاف میلاو شي او هغوی د خپل ځای باندې پرېښودل شي زما د پروګرام مخ په دې رسې مال اجازت راکوي د الله په امان